الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگی لگی کڑمش نصیب میں دا ایمان محبوبہ او دا کائنات جملہ ذرے کمی روحو نکڑی رب دا کائنات جملہ ذرے کمی روحو نکڑی رب پہر نفس قسم پر ربتان قربان محبوبہ او ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار ویڈی تقرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ او چې په ګل بدل کړم ستا د کوڅې خس چې په ګل بدل کړم ستا د کوڅې خس ستا په مخ مې مکړه خدای دومره ناکس او زه چې ستا مهر وفا ته نظر وکړم زه چې ستا مهر وفا ته نظر وکړم په غماز مې قوت زیات شي یو پلس او بېلتانه مې په دواړو کونو نشته بېلتانه مې په دواړو کونو نشته د زړه سره در قربان شم فریاد رسو او ستا د مینې به وانه وړمه دلبره ستا د مینې به وانه وړمه دلبره که غماز را باندې وکړې هر څو وسو او ستا په مینه د محمد امین کند خوښ دی په قسم تر قبا ښکلي د اطلسو ویا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو سلام مہر چرخ نبوت پہ روشن درود گل باغ رسالت پلا کو سلام و چقا چاق خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پلا کو سلام سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو د رب لا یزال او ربی بی نیاز لاک لاک شکرونه دي چې مونږ او تاسې د دواړو جهانو د سردار آقای انعامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي په جمع وایي الحمدلله ډیرو قدردانو کله چې رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول او د بعضې مسلمانانو پس خبره باندې جګړه راغله او هغه یو خبره وکړه کومه خبره چې الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې ارشاد فرمای لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل نو حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه هغه صحابیو کم چې د حضور صلی الله علیه وسلم دربار کې حاضر شو او عرض یې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین دغسې خبره کړې ده کله چې حضور صلی الله علیه وسلم دا واورېدل نو هغه یې راوغوښتو او راوغوښتو نه پس هغه بیا دا ویل چې ما دا خبره نه ده کړې ما باندې دې دروغ وایي ما کله دا خبره کړې ده او که ما دا خبره کړې مي نو دې ما باندې ګواه پیش کړي ما باندې د ګواه راولي په دغه ټایم کې حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه سره دغه موقع ګواه نه او هغه پر خپله خبره باندې قسمونه هم خوړه چې ما دا خبره نه ده کړې نو حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمای چې ځان سره ډېر ملامت شوم او ډېر ملامتیانه مې سر ټیټ کو بار راووتم
کله چې زه بار راووتم او ځان سره ملامت وم همدا سوچ مې کولو چې هسې نه اوس ماله یو صحابي راشي او ما ته ووایي چې تا سره د دې موقع ګواه نه و د دې خبرې ګواه نه و نو تا حضور صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ولې کوله نه به دې کوله حضور صلی الله علیه وسلم ته دا خبره او زه ډېر تشویش کوم په خپل سوارۍ باندې روان وم چې په دغه وخت کې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په خپل سوارۍ باندې را روان دی او چې کله ما نه مخکې کېږي نو حضور صلی الله علیه وسلم د خپل سواري ما ته رانږدې کا او زه د دې غوږ نه داسې ونیولم او زما مخې خپل مخ مبارک ته راواړولو چې ما کله د حضور صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته وکتو نو حضور صلی الله علیه وسلم راته مسکی شو وایي نور څه مو نه ویل صرف راته مسکی شو او بس بیا مخکې لاړو نو حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه قسم خوري چې ما کله نه ایمان راوړی دی او ایمان نه پس چې ما څونه عرصه کړي دي خپل ژوند کې ما څونه عرصه کړي دي څونه عبادتونه مې کړي دي څه مې کړي دي ما باندې چېرته دونه خوشحالۍ لمحه نه ده راغلې او نه به راباندې راشي چې کوم ما ته حضور صلی الله علیه وسلم مسکی شو او ما باندې د خوشحالۍ لمحه راغه گویا چې د حضور صلی الله علیه وسلم مسکا مطلب دا چې هغه خو منافق دی او په دې دربار کې څه پټیږي دا خو هغه دربار دی چې علماو یو خبره کړې ده او دا زموږ عقیده ده چې اذ لا فرق بین موته و حیاته فی مشاهدته لامته و معرفته بأحوالهم ونیاتهم وعزائمهم وخواطرهم وذلك عنده جلی لا خفاء به چې ته د ایمان په کومه مرتبه کې او زه د ایمان په کومه مرتبه کې هم د دې علم الله تبارک وتعالی خپل محبوب له ورکړی دی او خپل محبوب علیه الصلاة والسلام له دا هغه څه علم ورکړی دی چې کوم بس تا وهم و ګمان کې هم نه وي او په دې دربار کې بیا ته راځې او ته په دروغو باندې قسم خورې او ته وایې چې زه په دې باندې بچ شم چې دا خبره به نه شوې دا خو هغه دربار دی چې حضور صلی الله علیه وسلم مانځه ته ولاړ دی چې کله مونځ کوي او خپل مخ مبارک راړی نو صحابهو ته وایي چې صحابه ما باندې ستاسو رکوع خشوع پټه نه ده چې والله ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم چې رکوع د مانځه ظاهري حالت دی چې گویا چې زما څنګه مخکې نظر لګي الله تبارک وتعالی ما دا طاقت را کړی دی چې څنګه مې مخکې نظر لګي دغه شان مې شاته هم نظر لګي زما استاد نظر یو حد دی یو انتها ده که مونږ اسمان ته وګورو مونږ وایو چې دا اسمان دی خو نه دا زمونږ د نظر یو انتها ده او یو حد دی چې بس یو دون راشي هغې نه بعد مونږ ته څه نه ښکاري خو الله تبارک وتعالی حضور صلی الله علیه وسلم له دا شان ورکړی دی په مدینه منوره کې ناست دی او بره ګوري نو صحابه ته چې زما صحابه وتت السماء اسمان چنګارې کوي اوري مو او بیا یې ګوري وجه بیانوي چې وجه څه ده چې وجه دا ده چې د الله تبارک وتعالی د فرشتو په اسمان باندې یو هجوم دی او یو لزیم نشته په اسمان باندې او دا ټولې فرشتې الله تبارک وتعالی ته په سجدې باندې دي دا خو هغه دربار دی او ته دې دربار کې بیا راځې او په دروغو باندې قسمونه خورې په ظاهري طور باندې خو د قسم وخوړو او بل طرف ته د حضور غلام حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه چې د موقع ګواه ورسره نه نو چې ګواه ورسره نه دی دا مطلب خو نه چې واقعا نه ده شوې واقعه خو شوې وه خو چې ګواه ورسره نه او د خپل زړه کې ملامت شو چې ما خو مقدمه پیش کا د حضور په دربار کې خو دفاع مې ونه کړې شوه او هغه ملامت شو بیا چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د ده د ملامتیا مشاهده وکړه او بیا چې ورته کوم مسکان کړی د امیر المجاهدین فنا فی خاتم النبیین قبله بابا جی علامه خادم حسین رضی رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده الشریف په فرمایل وایي صحابو د ټول ژوند متا دا وه د ټول ژوند متا یې دا وه هغوی ویل چې مونږ داسې څه کار وکړو چې زموږ حضور مبارک مونږ نه خوشحاله شي داسې څه کار وکړو چې جانان مبارک د مونږ نه خوشحاله شي او چې کله به یو کار وکړو او هغې باندې به حضور صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو بیا په مخ د ځمکه دا خوشحالۍ څه قیمت نه په کائنات کې بیا دا خوشحالۍ قیمت نه حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې د بدر په موقع کې حضور څنګه خوشحاله کړی او چې کله بیا تاسو شهید شوې او ستاسو مور مبارک راغله او ستاسو خبرې کله واورېدو او په جړا شوه نو حضور فرمایل چې ورته چې ته ولې ژاړې الله تبارک وتعالی سره هر چا سره په خپله طریقه ملاویږي خو په کائنات کې چې ستا بچ سره الله تبارک وتعالی څنګه ملاویږي داسې چا سره هم نه دی ملاو شوی وایي څنګه ورسره ملاویږي داسې ورسره ملاویږي چې الله د ده نه خوشحاله دی او دی د الله نه خوشحاله دی امیر المجاهدین فرمایل چې الله ته خوشحاله او د دې وجه څه ده د دې وجه وایي دا وه چې د بدر په موقع کې حضور خوشحاله کړی نو الله ده نه خوشحاله
چې بدر موقع کې حضور خپل جانثاران ته ګوري چې اته توري دي د جنگ دپاره نورې توري نشته د جنگ ساز و سامان نشته خوراک نشته 305 په موقع باندې 313 کې حضور بیا په خپل انتخاب باندې پوره کړ 305 په موقع باندې دي د جنگ ساز و سامان ورسره نشته او بل طرف ته 1000 لشکر دی ارسه ورسره پوره دي خوراک ورسره پوره دی نو حضور صلی الله علیه وسلم ویل چې زه تپوس وکړم چې اصل نه کدي ماته ووایي چې موږ سره خو جنګ ساز و سامان نشته هغوی لپاره خو جنګ ساز و سامان پکاري د جنګ دپاره اصل نه که دوی راته داسې ووایي خو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو نو 2 صحابو جواب ورکړی دی یو مقداد بن اسود او یو حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ورکړی دی کم جواب یې ورکړی دی چې حضور صلی الله علیه وسلم ته کله تپوس وکړو نو حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو بدر مخامخ بدر دی که تاسو حکم وکړئ موږ به د خپل اسونه په سمندر باندې ور واړو موږ به قیصر او قسرا فتح کړو حضور صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده صحابه فرمایي چې د جانا مبارک حالت څه وایي چې اشرق وجه النبي صلی الله علیه وسلم چې د جانان مبارک دا مخ مبارک نور هم به بړقېدو شو د حضور صلی الله علیه وسلم مخ مبارک واسم ښایسته و عاشق صادق فرمایي وجه الجمیل پتا ختم زیبایی حبیبه وجه الجمیل پتا ختم زیبایی حبیبه او سترګې د تورې د مازاغ په صلایې حبیبه او قسم دې ته کوې یعقوب او زلیخې لیدلې قسم دې ته کوې یعقوب او زلیخې لیدلې و بترهیر د یوسف دلربایي حبیبه او په زړه سورې کړو ستا هجران محمد امین یا نبي ته د خدای لپاره وکړې دوایي حبیبه وایي حضور صلی الله علیه وسلم خو هسې هم ښایسته و مخ مبارک خو هسې هم ښایسته و ځکه عبدالله بن سلام فرمایي که زمونږ وړاندې حضور صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ نه و دوه ټوکړې کړې که زمونږ وړاندې حضور صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک باندې وتل سترګه خپل ځای ته نه وې راغلې که حضور صلی الله علیه وسلم په خپل خپله مبارکه باندې لعابدان مبارک باندې ترخي اوبه نه وې خوږې شوې که د حضور صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې کاڼو ګواهي نه ورکړې که حضور صلی الله علیه وسلم ته ونه په سجده باندې نه وې راغلې که دا هر څه نه و شوې زمونږ دپاره صرف دام کافي و چې مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې ایمان راوړی وی ښکته پورته رڼایي د ستا د حسن ښکته پورته رڼایي د ستا د حسن په هر ګل کې صفایي د ستا د حسن او دا بلبل چې صبح دم په زوره جاړي دغه واړه ګویایي د ستا د حسن او زلیخه وه که یعقوب پتا شیدا و او زلیخه ده که یعقوب پتا شیدا و جمع لویه شیدایي د ستا د حسن لبیک لبیک یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله تاجدار ختم نبوت زنده‌باد او دا توره شپه چې په هرې ورځې سبا شي دا جلوهر سبایي د ستا د حسن زه محمد امین په خپل زړګي ممنون یم چې پکې تمنایي د ستا د حسن وایي د حضور مبارک خوشحاله کړی حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه حضور مبارک خوشحاله کړی نو الله بیا څنګه پرېښو الله تبارک وتعالی هم ته خوشحاله زه به د خپل تقریر اختتام د باباجي په دې شعر باندې وکړم ته به څرنګه سترګې پورته له دې ننګ کړې چې شیطان خوشحالوي خدای سره جنګ کړې او د شیطان دوستی لذي په منډه منډه چې د رب دوستی له راشي نو ترې څنګ کړې او تیاره ګور دې په زړه نه دی معلومیږي چې بېغمه خوب د پاسه د پالنګ کړې او یو ورځ به د مرګي په لور روانې که چاپیر تر ځان لښکرې د اورنګ کړې او ډېرې خونې د مرګي په لاس تاله شوې او کپرې ډېرې سورې د مرخدنګ کړې راشه که بس د مولا دوستي که غوره څو تر څو به د اسلام په لار غورځنګ کړې او که چا کې څه انصاف او سړیتوب وي د مصري محمد امین په وینو رنګ کړې آخر دعوانا الحمدلله رب